السلام علیکم ملګرو. جنید خان یم. تاسو له پته شته چې د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څلور نسب نومونه یادول په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دي او دا هر مؤمن مسلمان ته یادول پکاري. تاسو د دې باره کې څه علم ما خپل علم نو اوس ما یو مسله وکړه چې دا څلور نسب چې کوم دي دا هر مؤمن مسلمان باندې یادول فرض دي. نو ما راځه تاسو سره هم دا ویډیو شریک کوم. هغه څلور نسب نومونه د الله هم خو نو ویډیو را ثواب په نیت مکمل وګورئ و دې بیا ثواب څومره دی چې یو مسله ته بیا یو بل مسلمان ته ورسه د دې څومره ثواب دی غل الله هم د ویډیو اخر کې وایم. نو ویډیو مکمل وګټونه په راځو د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نو ډیر داسې بدبخت خلک مال دي چې د خوږ نبی نوم نو ورځي. اوس ما یو سور و د مخ کې ویډیو کته سه پنجاب څخه خلکو کراچۍ کې ویډیو جوړه شي ولا سمندر په غاړه باندې چې د خوږ نبی نوم نو ورلو. زموږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نو بیا د موږ د خوږ نبی د والد صاحب نوم عبد الله د عبد الله د والد صاحب نوم حضرت عبد المطلب د والد صاحب نوم هاشم او د هاشم د والد صاحب نوم عبد مناف. نو دا ویډیو مخکې ضرور شریکئ ځکه بیا ثواب د دې څومره د ګوره چې یو مسله تعالی پته ولګېده او تا مخکې مسلمان رور لوي هغه هم تا نه زده که د دې ثواب دومره دی د 100 رکعاتو نفلونه چې تاسو کوئ د هغې نه زیات ثواب دی. نو 100 رکعاته که تاسو وګورئ نو دا که تاسو کښېنوئ نو ګنټه کې هم نشئ کولی او دا وړه غوندې مسله د 15 منټو خبره ده. تاسو بل مؤمن مسلمان ته ورسوئ نو څومره ډېر ثواب پې تاسو له میلاویږي. او بل مین خبره پکې دا چې دا په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دي چې زموږ د خوږ نبی څلور نسب نومونه یاد ساتي. یو ځل در سره بیا ریپیټ کوم یو ځل بیا اورئ. زموږ د خوږ نبی نوم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه د والد صاحب نوم عبدالله د عبدالله د والد صاحب نوم عبدالمطلب د عبدالمطلب د والد صاحب نوم هاشم او د هاشم د والد صاحب نوم عبدالمناف. دا نسب چې کوم دي دا یاد ساتل په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دي. خو انفارچونیټلی نن سبا که تاسو وګورئ نو دا چرم نه ورځي بالکل سړوله نه ورځي. نو بیا کور کې زنانه وله به خو خامخا نه ورځي. نو ویډیو مقصد صرف او صرف دا څومره هم ملګري زما دا ویډیو ګوري نو دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ چې ستاسو د لاسې بل مؤمن مسلمان وګوري. دې نه علاوه خپل کور کې خپل مرګرو سره کم ملګرو سره چې تاسو فیس ټو فیس ملاویږئ کم مرګرو سره چې ګپ شپ لګوئ نو ایله به تاسو زباني هم ووایئ چې ثواب د لزیات ملو شي. کوم ملګرو له تاسو نه رسئ نو هغه له شیر کړئ دا ویډیو ور رسوئ په خپل زبان وایس میسج ولو کوئ چې دا څلور نسب یادول په هر مؤمن مسلمان باندې فرض دي. نو دا یو شارټ غونډې ویډیو ما اوس وکړه یو شارټ غونډې مسله وه چې ما سوچ وکړو نو خبره وړه غونډې مسله ده او موږ مسلمانانو له ګوره پته نه وه. موږ مسلمانان چې کوم یو او راتلونکي نسل چې کوم دی زموږ چې کوم روان نسل دی نو ډېر مشکله سره اکثر زموږ چې کوم کورس دی د سکولونو کورس شو د کالج کورس شو نو هغې نه اکثر زموږ د خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جون باره کې یا د هغه سره څومره واقعیات شي مکه کې یا مدینه کې یا زموږ د خوږ نبي د فیملی باره کې چې کوم اسباق کوم سبقونه نو هغه ورو دغه کورس نه ختمیږي. ورو دغه کورس آوټلاین چې کوم دی که د سکول دی که د کالج دی که د یونیورسټۍ دی نو ورځ تر ورځه هغه ختمیږي. نو بل کوشش دا کوئ چې دا خبرې چې کوم دي تاسو وربلئ په خپله خوله باندې خپل ماشومانو ته خپلو ملګرو سره دا خبرې شریکې کړئ نو ثواب به هم دی او خبره به هم د کم معلومات دا به هم مخکې نسلونو له رسي. نو دا یو شارټ غونډې ویډیو ما تاسو سره هم شریک کړم. نو د ویډیو کتو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ضرور شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.